نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانان، تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا زه د دې نه پس څو خبرې کوم. پر یو خبره تکوم، څوک چې ښځه وي کور کې به برکت نی. ما نه یو سړي په ټیلیفون تپوس وکړ، یاره جي وي کور کې برکت نشته، چیني خلاصېږي، ډېر راوړم ګوړه غوړي او هر څه چې ما ته ښځې سره یې څه جون دی. وی مولوي صاحب زه مسئلې تپوس کوم، هسې مې تپوس ته نظم کوم که نه ښځې سره. نو یې کور کې هر څه راځي، مې وال ټکول کې که نه کې وی ښې دربومه مې بس برکت ختم شو که وی د دې څه مطلب. نو مې ګوره چې ته ووایې او باروزې هغه غریبه خو جواب نشي درکولی، نو هغه چیني راوالي نو لښتي کې توی کړي. نو ته وایې ښځې ما خو پرون دړی راوړی، وایي لږ مېلمانه دې راځي څه نو چې توی کړي غوړي دله تویوي، او که ته وایې دا خو ما پرون دړی راوړی، وایي لږ مېلمانه دې راځي څه اسرې باندې د لستوڼې وسوځئ. یا ښځې دا زما لستوڼې خو نیم لاندې ځوړند دی، یاره وایي د اسري ګرمه شوې وه. ولې زه اکثر د خپلو طالبانو ته ویم هر چا سره ټرت خو ښځې سره نه ټرت. دا ذهن کې واچوئ، ښځې سره به سنګ جون تېری هغه درته ښیم. وال ټکول منه دي نه به وی، ګنې رزق کې به برکت دي، دقه چل به در سره کوي، خیرې به راته پټې کوي، ته به وځې خیرې به راته کوي. او که دام نه کوي نو الله خو ویني که نه ظلم ولې کوي. رسول الله مبارک فرمایي وی ښځې عوان فی ایدی، تاسو په لاسونو کې قیدیانې دي دا ښځې. که ته پلار کره پرېږدي ځي، که ته نه پرېږدي نشي تللی غریبه. که ته وایې ډاکټر له زه ځي، که ته وایې نه پرېږدي څوک به بوځي، نو دې سره به ښه سلوک کوئ. قسم په الله رسول الله مبارک چې کله وفات کېږي، مرض وفات کې یو څو وصیتونه کړي، یو پکې دا و الا فاستوصوا ښځو ته خیر ورسوئ، فاتقوا الله فی النساء، د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ، فانهن عوان فی ایدیکم، دا تاسو سره قیدیانې دي. نو هلته کول منع دی. نو ښځه به په څه سمیږي؟ په شریعت او په دین. رسول الله مبارک شمایلو کې راځي ما ضرب امرأة ولا خادما قط، په خپل جون کې نه بیبي وهلې ده او نه چې ته غلام مرایې وهلې دي، والی نه دي کړی. خو د ټولې دنیا د ښځو څه او د سړو اخلاق او خوی را یو ځای کا. قسم په خدای کې د بیبي عایشې اخلاقو ته د خپې دوړې ته مو رسېږي. دا په څه؟ دا په دین، دا په شریعت. محترم تاسو دا شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د هغوی تاسو بیان واورېدو، چې هغوی په دې بیان کې دا وفرمایل چې دا په دې کورونو کې دا برکت ولې نه راځي. دا په دې وجه باندې نه راځي چې موږ د ښځو سره چې کوم دی ښه سلوک نه کوو، په ښه طریقه باندې د هغوی سره چې کوم دی موږ نه چلیږو. چېرته په معمولي خبره باندې ښځه وهه، ښځه ټکوه، په ښځې پسې چې کوم دی لوړ راله، ښځه د هغې بې عزتي کوه، نو داسې نه ده پکار. د هغې بیا دغه نتیجه ده لکه یو کس چې څنګه شیخ صاحب ته وفرمایل چې په کور کې مې برکت نشته دی، نو هغه ورته ویل چې تا د ښځه څه سلوک دی؟ نو سلوک یې د ښځې سره غلط او خراب و. د هغې نتیجه هم دغه ده. ځکه چې اوس مثال طور باندې یو څیز دی او ته د کور نه لاړ شي او دا ښځې چې کوم دی هسې پالتو استعمال کړي او دغه رنګ چې کوم دی که هغه غوړي د مثال یا بل څیز وایړئ، تا ته څه پته لګي؟ ته هغې څه خبرې؟ نو نقصان به درځي. که بیا ته چې دا ولې کم دی، بس دغه دې ولې کې د ستا مېلمانه دي، ستا دغه حالات دي، نو د هغې به بیا څه جواب نه وي. محترمو د خبرې خلاصه داسې ده چې ښځه هم یو انسان ته د پردي د کور، ستا د خپل کور زنانه نه ده، د بل کور د پردي د کور نه چې کوم دی راځي او ستا سره چې کوم دی ناسته وي، نو موږ هم پکار دی چې موږ د خپل کور والو سره ښه سلوک کوو، د هغې عزت کوو، د هغې خیال ساتو، هغه زموږ خیال ساتي، په دې به زندګي روانه وي. او که دا چې کوم دی دغه کوتک او لول چې کوم دی دا تا په اوږه کړی دی او دغه رنګ چې کوم دی هر ټایم پې وهل او ټکول کوي، نو په دې باندې به زندګي چې کوم دی هغه ګران شي. نو محترمو دا یو شارټ چې کوم دی کلیپ و، نو موږ له پکار ده چې په دې خبرو باندې موږ عمل وکړو. الله رب عزت موږ له په دې خبرو باندې عمل کړو توفیق راکړي.
وما علینا الا البلاغ.